بسم الله الرحمن الرحیم. زمانوم ډاکټر عابد حبیب دی. زه د زړه ډاکټر یم. نن به مونږ خبره کوو د وزن کمولو باره کې. په عربی کې یو متل دی او هغه وایي السمن ام الامراض. موټاپه چې کومه ده دا د بیمارو مور ده. موټاپې سره بلا قسمه بیماری انسان ته لګېدی شي لکه شوګر، بلډ پریشر، کولیسټرول، د ګوټنو دردونو مسله، د ملا د دردونو مسله، او دې نه علاوه چې شوګر، بلډ پریشر، کولیسټرول دا چاته ولګي نو دې سره د زړه مرض، هارت اټیک کېدل، فالج کېدل، ګردې خرابېدل، دا ټول څیزونه موټاپې سره کېږي. نو موټاپه هیڅ طریقې سره ښه شی نه دی. نو وزن به څنګه کمو؟ ما ته ډېر خلک ملګري، پیژنګلو، مریضان دا تپوس کوي چې دا وزن څنګه کم کو. مونږ خو وی کباب پرېښودل، مونږ خو چرګان پرېښودل او زمونږ وزن نه کمیږي. نو وزن کمولو دپاره کباب او چرګان پرېښودل فرض نه دي. دا ډېر غلط کانسپټ دی، غلط فهمي ده. وزن کمیږي درې څیزونه چې انسان پرېږدي. څو پورې چې د دا درې څیزونه نه پرېښې وزن کمیدل ډېر مشکله دي بلکې ناممکنه دي. درې څیزونه به پرېږدی: خواږه، وروجې او یو دریم شیز دی. نو اکثر خلک خواږه خو پرېښودو کې کامیابه شي، خواږه نه خوري، زه پیکچیز کی مټیایي نه خوري. وروجې هم څه حده پورې یو کس پرېښودی شي، ډېر حده پورې زموږ خلک وروجو نه هم پرهیز کوي. خو یو دریم شیز دی او څو پورې چې د دې دریم شیز نه پرهیز تاسو نه شروع کړئ نو وزن کمیدل ډېر مشکله دي. او هغه دریم شیز دی اوړه. نو خواږه، وروجې او اوړه به پرېږدی. هر هغه شیز چې د غنمو اوړو نه جوړیږي، کو هغه روټۍ ده، کو ډبل روټۍ ده، کو بسکټ دی، کو سموسه ده، هر هغه شیز چې په هغې کې اوړه استعمالیږي، ناششته شوه، حلوا شوه، نو دا به مکمل پرېږدی. نو څه به خورو؟ هر څه خورئ جي. سبزیانې خورئ، دالونه خورئ، لوبیا خورئ، چرګان خورئ، میان خورئ. د غټې غوښې باره کې دا وایي چې دې کې لږه وازګه ډېره وي نو نری غوښه خیر دی، خو لکه غوښه هم خوړی شئ یو حده پورې. خو خواږه، وروجې او اوړه دا پرېږدی. چې تاسو دا پرېښودل ستاسو وزن به انشاءالله ډېر ښکلې طریقې سره کم شي. مونږ غواړو چې ستاسو وزن کم شي، مونږ دا نه غواړو چې تاسو کمزوري شئ. نو تاسو چې چرګان ورسره خورئ، میان ورسره خورئ، نری غوښه خورئ او سبزیانې، فروټس، نور لوبیا، دالونه، هر یو شیز چې خورئ ورسره، نو انشاءالله تاسو به وزن هم کمیږي او کمزوري کېږئ به هم نه. مونږ غواړو چې ستاسو وزن کم شي، مونږ دا نه غواړو چې تاسو کمزوري شئ. نو دې ډایټ سره چې خواږه، وروجې او اوړه دا درې څیزونه تاسو پرېښودل نو انشاءالله ستاسو وزن به ډېر ښکلې طریقې سره کم شي. ډېره مهرباني دي. تھینک یو. زموږ تاسو ته دا درخواست دی چې تاسو زموږ د ویډیوز زیات نه زیات شیر کړئ.